انګوره ته د اجتماعیت یو خبره کې کنه دا ډېر زیات مهم خبره ده. ته په جمعات کې وګوره خلک راشي یو پکې به لګېدلی وي، بل سړی به راشي بله بټن به یا بل پکې ته به ځان له پکې ته به ودرېږي، یو بله په لګېدلي وي را به شي بل په په ځان ته ولګوي. په پبلک ترانسپورټ کې که ته وګورې چې کوم ځای کې سرکاري څیز وي که نه، که ته چېرته د چا ډرایینګ روم ته ورشي او ته چا ډرایینګ روم کې یا چا دفتر کې کښېني او هغه تا ته ټیشو بکس کېښوده که نه، او ته پېښ وي چې تا 4-5 ټیشو واغېشتله، یو دې صرف استعمال کو باقي دې جیب کې واچول، نو ته پېښه چېرې لکه تا کې دننه یو غټ غل پروت دی خو تا ته موقع نه میلاوېږي. دا مسله چې ده نو دا خلک استادان دا دي د خپلو مراعاتو دپاره اسلام آباده پورې ځي احتجاجونه کوي، لارو کوڅه کې احتجاجونه کوي، هغوی څومره په مسلو باندې. خو دلته کې د قام په څیزونو باندې مونږ د قام په بچو باندې وایو چې تاسو د قام په بچو باندې نه خفه کېږئ، تاسو خو د قام په هېڅ باندې هم نه دغه کېږئ. دغه صورتحال الافغان ګوره د بازار د نلکې دی، د بازار کې چې کله د سرکاري نلکۍ که نه په کور کې خلک یو سکند خو چې د ساس کې د ټوټۍ نه ځي نو هغې ته هم سلوخ ږدي چې اوبه ضایع نه کړي. دا د نلکو دا خبره دې وکړه 400 ډیچکو ته لاړ شي یا ومنن چړلن ته لاړ شه، خلک لاړ شي نو په هغه نالو کې نه دی هغه لیټرین کې هغه دغه راغوښتي وه صفایي والا، نو هغه یې مس ورته وویل یاره خلکو ګیله کوي وي تاسو راشئ وي خلکو پکې کاڼي غورځولي دي او ټوټۍ ته یې پټوي. د دې ډیچکو هسپتال نه ټوټۍ ته پټوي، کور کې چې د ټوټۍ خرابه شي هلته کې لاړ شي باتروم ته د موقع نه هلته ورته مریض پروت دی یا په کومه طریقه باندې بازار نه لاړې اسانه طریقه د ټوټۍ دې په کار شي بس هسپتال ته ځه د هغې د باتروم نه روباسه 24 ګنټې ته اوبه ته ما ته ګوره نو زه ته ته هم ته دې قام لپاره مونږ لګیو مونږ سر ستړی کوو. دا خلک چې دي که نه نو زه تا ته صرف دا خبره مې ته دې پورې کوله چې د دې خلکو به کومه خبره ته رانیسي. پکار خو دا ده چې مونږ په اجتماعي څیزونو باندې خفه شو، مونږ په روډ باندې خفه شو ځکه دا زمونږ د ټولو د شریکې دي، زمونږ په پیسو باندې جوړ شوی دی. په هسپتال باندې مونږ خفه شو دا زمونږ د ټولو د شریکې دي، دا زمونږ په پیسو باندې جوړ شوی دی. په سولر سیستم باندې مونږ خفه شو دا زمونږ د شریکې دي. ستا د کور خو زه خو ته یم که نه چې ستا په کور کې نلکې نه یو څاڅکي اوبه ځي نو هغه هم ته ضایع کېدو ته نه پرېږدي، او ستا په بازار کې په نالۍ کې اوبه بېږي او ټول ملک یې خوش کړي د چا پیسې کار نشته. ستا د ګیټ حدود کوم ځای کې دي او تا مورچه کوم ځای ته رایستې ده د ګیټ مخې ته چې ستا مورچه روتې ده تا بیا داسې بریکر لګولی دی چې سم غر دی ودرولې دی. الافغانه دغه خلک چې دي که نه د دې احساس هغوی ته الو شي چې یا په خپله بیماري او یا به کرسوک بیماري او کله په چینچی کې یا چېرته په خپل ګاډي کې یا چېرته په څه کې دوی کله په دغې بریکر باندې وړي که نه نو چې کله انسان بیماري نو بیا ورته پته لګي چې یاره دا موږ څونه ظلم کړی دی. او ما یو کس داسې هم کتل چې هغوی بیا د دغې نه پس دا شی کم کړی دی. خو به هر حال داسې ضروري خو نه ده چې لکه اوس زه تا ته ووایم چې الافغان لړم چې دی دا چا لټک ورکړي دا ډېر زیات درد کوي او سړي باندې سمې سترګې تورې کوي او دا چلي او دا چلي او ته ماته وایې چې نه تر څو پورې زه په خپله نه یم خوړلی نو زه یې سره نه منم. نو دلته زمونږ بدمرغي دا ده چې مونږ خلک وو چې نور که په مونږ باندې په خپله دا حادثه نه ده راغلې، په مونږ باندې په خپله دا څیز نه یې راغلی. نو ما ته ته ووایي چې قومي وسایل چې دي دا خلک ښه په بېدریغۍ سره لوټ کوي او د لږ څیز دپاره ډېر نقصان کوي، د لږ څیز دپاره د خپل لږې پیدې دپاره ډېر زیات نقصان کوي. دا ډېره زیاته د فکر وړ خبره. زما خبره وړه د سکول د ماشومانو ته خبره وکړه چې یاره لکه هغوی سره دغه شوي انتهایي ظلم تا ته پته لګي بل څه شوي دی، ظلم د پاسه ظلم. دې ماشومانو ته اوس چې د چا د انټر ایګزام و دې ماشومانو له ډیټ ورکړو د پریکټیکلو 24 ډیټې ولا ورکړو 24 ډیټې ولا ورکړو. هغه ډیټې چې څنګه کورونه د چوټیانې د اختر ختم شوې په هغې کې د ډېرو ماشومانو د جینکو د هلکانو هغه دغه چې دي پریکټیکلې ونه شوې. نو ته ماته ده ووایه چې دا ظلم چا سره وشو؟ تاسو دغه د سره نشته ذرایع د سره نشته چې واپس خلکو ته ووایه خپله ځان له په کوټه کې کښېني او یو فیصله وکړي او هغه بار روباسي او هغه په خپله باندې امپلیمنټ کړي. ګوره څومره ظلم او څومره زیاتي او څومره بربریت دومره په فلسطین کې به هم نه شوي لکه څومره چې دې ماشومانو سره په دې ایګزام کې وشو. تپوس ولسته چا نه تپوس کوي. وزیر اعلی وایي وروره داسې کار چې ما سره لږ ګزاره کوئ نو خیر دی بیا به ګورو. په خپلو مسلو کې دی لکه اصل کې دلته به څوک کور کې به آبادي کوي که نه د سړک د پاسه به شګه هم غورځولي خښتې به هم غورځولي د شپې پې څوک راځي لکه سهار خو نه وه مازدیګر یې اچولې ده هغه پکې دغه شي لاس پې ماتې شي. د تا د پیسو خبره وکړه جعلي نوټونه لري په دې قربانۍ کې او په دې کې خلکو له څونه ورکړل. دا کور به د چا خوا کې نه و لکه موږ په چم ګاونډ کې دومره تپوس نه کوو زما په ګاونډ کې څوک اوسېږي لکه په هر سړی له پکار چې خپل ګاونډ تپوس کوي چې دلته نوې کډه راغلې دوی کار څه دی روزګار یې څه دی. داسې ډېر خلک لیدلي